تقریر پرېږده زه ته یو خبر وکړم بدي په دنیا کې یو سړی مالدار دی ډېر زیات ګاډي شته بنګله شته مارکیټونه شته پیسې شته هر یو شی شته خو لیکن که خلک کړي دغسې سړي عزت نشته چې کوم ځای کې ته ورنوځي بس خلک یې صرف رخصتوي ځان دې خلاصوي بل طرف ته یو غریب سړی دی خو د هغه قدر احترام ډېر دی په نسبت د هغې سم نه دی خو قدر احترام او خلک ډېر خیال ساتي او د هغې به زه تاسو ته یو نمونه ووایو لکه مثال در باندې که ته د 1000 روپۍ سیوا خرڅ کړي مثال در باندې نو په ثابت کال کې 10,000 روپۍ نشي خرڅ کولی لکه داسې چې موږ ټماټر والا لاړ شو کیلو په 100 روپۍ دی 80 روپۍ 100 والا ورکړه اشل ستا شوې وایه رشید وختې ما دې نشته شل ورکړه کرایه خو ته کوم روزانه ځای راځې خو چېرته یو پیره ده که نه لس سیوا ورکړه د بل هوټل نه روټه راوړي 80 روپۍ روټو دې راواغستی یا د 40 روپۍ روټه راواغستی لسو ته پرېږده چې ورسره نشته ستا شوې وایه ته په یو څو ځایونو کې د غریب سره مثال در باندې بوټان بالش کې 40 روپۍ کې 50 روپۍ کې 60 والا ورکړه 100 والا ورکړه په ثابته ورځ کې به ته 2-3 زونه رالی سانه به 30 روپۍ 40 روپۍ سیوا ځي صرف خو لیکن په ثابت کال کې به تور په زرګاو کسان سره ملاویږي هر کس ته 100 روپۍ ورواړي دي او انسان چې انسان یا چرته د انسان قدر چرته د انسان احسان نه یاري چې انسان به انسان باندې کله احسان وکړي لکه مثال در باندې کته چرته دلی په رکشه کې سړی سره مرګري کینی او ته له 100 روپۍ کرای ورګي یا 40 روپۍ کرای ورګي نو ټول عمر چې تا نه مخله درځي ته بس هغه کس ته زما 100 روپۍ کرای ورکړي هغه به دنیغه ودرېږي نو څوک د چا احسان نه یاري او په ثابت کال کې 3,000 روپۍ نشي خرڅ کولی په دې زونه باندې په دې فضول خرچه باندې فضول خرچه نه ده غریب سړی دی د 50 روپۍ ستې اخلي 60 ورکا 100 ورکا د 100 روپۍ ولې 120 روپۍ ورکا ته ګوره طلب الله د بل طرف بدل کوي خو زموږ د خلکو دا کار دی ټماټر کیلو په 100 دی 50 په 30 کېږي نه په 40 پونې شي یا په 60 روپۍ کیلو دی 50 پیرانه کې حالانکه که سوچو کې نو په غونډه ګاډۍ کې هغه 100 کیلو ټماټر راړی وړي او په 100 کیلو ټماټر کې د 1 روپۍ هم ګټي که نه 100 روپۍ کیلو خو دې نشي ګټلی خو 100 روپۍ کیلو هم ګټي نو 400 روپۍ شوي که خر شو نو الله خو که تا وله 100 روپۍ سیوا ورکړي بل وله 100 روپۍ سیوا بل وله 100 روپۍ سیوا ورکړي نو د هغه دیاړي 700 روپو ته ورسېده لیکن ته خو مخکې یو پړوی کېده نو تا به بل کس را پسې شي زمونږ د خلکو کوشش دا دی که مثال در باندې موږ د څوک وایه لکه سبزي راوړو یا څه شیز راوړو زه ځان ورسره مولی ویسه یا ځان بادرنګ ویسه مثال در باندې نو موږ کوشش کوو چې غټ ترې راوړو هلکه ځان سره دڼیا راواله نو کوشش کوو ډېر راوړو حالانکه پکار دا ده چې اسې درکړو نو کچ راواله لږ راواله نو زمونږ د خلکو دا یو څه عادت دی چې کوشش کوو چې د بل نه شکر کوو د بل نه 10 روپۍ شو کولی خو لس خپل چاته بریدو نه حالانکه په دې نه سړی مالداري که سوچ کوي 10 روپۍ دي په ثابت ورځ کې تاسو ته خو مو ووایي که نه چې 100 روپۍ نشي خرڅ کولی په ثابت کال کې 100 روپۍ نشي خرڅ کولی خو لیکن په دې ثابت کال کې به ته د زرګاو کسانو سره میلاو شي که ته 10 روپۍ ورواړې مثال در باندې 10 خرڅ کړي خو ټول عمر به د چا نه هېر کېږي ټول عمر به دې خلک پېژني چې د لرې نه را روانې مخې ته به دنیا سړي داسې مالداران ولاړي داسې سرمایهدار به ولاړي هغه به وروسته کوي او تا ته به جیسئ تا ته به جیجې کوي ستا به خیال ساتي تا به رامخ کوي او ضروري نه ده چې ټماټر ولې همیشه ټماټر ته ولاړي کېدی شي لږې ورځې پس دې ستا یمینې پې ولګي کېدی شي لږې ورځې پس دا ستا په یو علاقه باندې افسر ولګي کېدی شي لږه موده پس دا په یو ښه پوسټ باندې راشي نو بیا به ستا هلته عزت ډېري خو مثال در باندې دا یو هسې مې زړه یو خبر راغله یو سوچ مې راغی چې ما راشه ستاسو سره یو خبره شیر کړم زمونږ د خلکو کوشش دا دی چې د بهن له شکر وکړو خو خپل 10 روپۍ چاته نه پرېږدو خوی بدل کوي اخلاق بدل کوي کردار بدل کوي انشاءالله الله په خپله تبدیلي راولي ته ګوره چې ستا ژوند بدلېږي که نه بدلېږي ته ګوره چې ستا په زندګۍ کې بدلون راځي که نه راځي ګوره چې ستا ټینشن ختمېږي که نه ختمېږي د هر څه سره چې مقابلې ته نه کړي نو ژوند تېرول ډېر ګران کار دی الله دې په دې شته خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین او که دا خبرې مو خوښ شوې نو مزید یې خامخا شیر کړئ